نو اسلام او عقل پرستی د دې وضاحت بکو. نو عقل پرستی نظریه اوس د مسلمانانو معاشرې ته هم داخله شوې ده. اوس دا کم چې منکرین حدیث دي دوی څه کوي؟ دوی خو همدغه د دوی نظریه ده که نه. دوی څه کوي؟ دوی د اسلام قوانین د خپل عقل تابع کوي. خو د عقل خو ستا ناقص دی. د منکرین حدیثو څلور پنځه وجوهات دي. اول دا د دوی د اول غټه نښه علامه دا ده چې کله تاسو د منکر حدیث مخ کېږي دا به ځان ته مفسر قرآن وایي. د ده به دا نظریه چې بهی اوس زه د قرآن کوم تفسیر بیانوم دې نه مخکې نور مفسرین نه پوهېدل اوس پرې زه پوهېږم. حالانکه ته پرې د سره نه پوهېږي. د دویم علامه د دوی دا ده چې دوی څه کوي؟ د احادیث په باره کې د ځوان ګمان کوي. ځوان دی بس ګمان دی. علم یقین دی وایي په احادیثو سره نه حاصلېږي مولوي صاحبانو. دغه شانته کې درېیمه علامه د دوی دا د مولوي صاحبانو چې دوی په عقل باندې څه کوي؟ فیصلې کوي. څه کوي؟ عقل دا کوي دغه ته نه راولي. دغه شانته کې دوی کوشش کوي چې دوی څلورمه نمبر نښه دا ده چې د احادیثو ګوره څه ذخیره د احادیثو کې چې دي بعضې تاریخي روایات دي څه دي بې سنده، بعضې صحیح حدیث دي چې کوم په سند سره ثابت دي. دوی د خپل مدعا دپاره څه کوي؟ هغه تاریخي اقوال راخلي او صحیح حدیث نه انکار کوي. دا د منکرین حدیث غټې غټې نښې دي مولوي صاحبانو. نو اوس دا عقل پرستۍ دا نظریه دا اوس زمونږ مسلمانانو کې هم راننوتې ده مولوي صاحبانو. زمونږ جدي تعلیم یافته طبقه د عقل پرستۍ په